أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. نانی درس کې به ان شاء الله العزیز سورة آل عمران پارا نمبر 3 رکوع نمبر 9 آیات نمبر 90 او 91 دو آیاتونه چې نو هغه ویل کېږي چې دې سره به رکوع نمبر 9 هم اختتام ته ورسي او دا سپاره به هم نو الله پاک فضل سره اختتام ته ورسي. دینه مخکې ذکر شول چې کوم کسان د هغوی ته د الله د پیغمبر ایمان چې نو هغه که دوی ته کفر د ایمان نه وروستو کفر چې نو اختیار کړو نو الله پاک داسې خلکو ته هدایت نه کوي سوا د هغې کسانو نه چې چا توبه وباسله. اوس دې آیت کې الله جل جلاله فرمایي چې ان الذین کفروا بعد ایمانهم کم کسانو چې د ایمان راوړلو نه وروستو کفر اختیار کړلو ثم ازدادوا کفرا او بیا زیات شول هغوی په کفر کې لن تقبل توبتهم د دوی توبه به هرګز الله پاک چې دی نو هغه قبوله نه کړي ځکه چې په کفر کې او په هر ګناه کې چې انسان اموخته شي نو د دې په وجه باندې د انسان دغې کار ته بیا دی غلط وی نه او چې کله غلط نه وی نو که دی د نور ډیر شتون نه ځان ساتي خو د دې انسان دغه توبه قبوله نه ده. اوس تاسو که خیال کړئ نو زمونږ خلک اکثر بعض وخت کې ناپوهۍ باندې دومره لرې لاړ شي او دومره غلطه خبره وکړي چې د حد نه سوا بعضې کسان پکې اکثر داسې خبره وکړي د دې مسلمانانو نه خو هغه انګریزان ښه دي یا د دې مسلمانانو نه خو هغه کافر ښه دي العیاذ بالله. الله وایي زه د هغوی توبه د سره قبلوم نه د هغوی دغه ښه عمل زه د سره قبلوم نه. مسلمان له الله قیمتي شیز ورکړی چې هغه ایمان دی ایمان د سره دی د ایمان لوی دولت د سره دی نو دنه دغه خلک چرته هم چې دی نو هغه نشي ښه کېدی دا خلک چرته هم نه دي ښه نو په دې وجه باندې داسې قسمه خبره کول دا ډېر د نقصان باعث ده. بعضې کرته پکې سړی د ایمان نه هم خلاصېږي دې وجې نه خبرو کې ډېر لوی احتیاط چې نو هغه پکار دی. اوس څوک وایي د هغوی دوکه نه کوي څوک وایي د هغوی دروغ نه وایي څوک وایي د هغوی چې نو خیانت نه کوي حالن کې چې وکتلی شي دا ټول په هغوی کې په اعلی پیمانه موجود دي. د ټولو نه لوی دروغ د هغوی د الله د پیغمبر سره چې نو هغه وایي د ټولو نه لوی دروغ د ټولو نه لوی بهتان د هغوی د الله په ذات باندې چې نو هغه جوړی الله وایي زما سره شریک نشته دوی سره جوړی. اوس آیا د دې نه غټ دروغ کېدی شي مونږ خلک وایي هغه دروغ نه وایي خیانت چې نو هغه دومره لوی سطحه باندې کوي مونږ خلک وایي هغه خیانت نه کوي. اوس د دنیایي چې نو هغه خود د دنیا چې نو هغه د پاره کوي د کومې قصې چې دی نو دا خو د دنیا د پاره دی او د دنیا د کار د پاره د دنیا د کما وهلو د پاره کې دا خو یو هنر او فن دی د هغوی سره بس. نو د دې ځای کې مفتي شفیع صاحب رحمت الله علیه چې دی نو هغه یو ډېره بهترینه جمله چې دی نو هغه لیکلې ده وایي کم سړی چې دی نو هغه کفر اختیار کی او د نور ګناهونه چې دی نو هغه بیا نه کوي د نور ګناهونه نه دی توبه وباسي د نو دروغ نه وایي غیبت نه کوي په تهمت نه لګي دوکې نه کوي دا ټول خبر نه دی توبه وباسي وایي د دې انسان د الله وایي لن تقبل توبتهم هرګز به د دې توبه قبوله نشي. نو هغه قیمتي خبره دا لیکلې ده هغه وایي چې توبه چې نو هغه توبه عن المعاصي دا چې نو اطاعت فرعیه دی توبه عن المعاصي دا اطاعت فرعیه دی او توبه عن الایمان دا چې نو لازم ده توبه عن الکفر دا لازم ده د کفر نه توبه وباسل دا فرض دی
عام شزونه دا خو د دغه فرع ده. استاد کفر نه توبه نه د وباسل دومره لوی ګناه چې دی نو هغه دی کړی دی د هغې نه توبه نه ده د دې عام شزونه نه تو سل پیرې توبه وباسه دغه توبه الله ته قبول نه ده. نو هغه وایي توبه عن المعصي دا چې دی نو اطاعت فرعیه دی او په دغه اطاعت فرعیه باندې دی چې نو هغه نشي خلاصېدی. نو دې وجې نه دا چې نو هغه د مسلمان لوی شان دی. دویم په دې آیات کې وګورئ د دې سره لاندې هم چې نو الله او دې آیات کې هم الله وایي اولئک هم الضالون هم دغه کسان چې دی نو هغه ګمراه دي. بعضې خلک وایي چې نو هغه د هغوی کې وګوره انسانیت په هغو کې انسانیت هم نشتی. غیر کې کم سړی کې چې ایمان نه د کې انسانیت هم نه. مسلمانیت خو لوی نعمت دی خو د کې انسانیت هم نه. مونږ تاسو بېشماره واقع چې دی نو هغه د صحابو د دور د حضور علیه الصلاة والسلام د دور نه مخکې نه وایو. د هغوی به چې نو هغه د حیوانانو غوندې چې نو کارونه به نه ول د هغې خلکو. دا به یې ولې ولو؟ مسله دا ده چې ایمان نو ایمان دا بهترین چې دی نو هغه نعمت دی. نو چې چا سره ایمان نه په دې انسان کې انسانیت هم نشي کېدی. او بیا د هغې باندې که تاسو وګورئ زموږ خلک وایي دلته دی نو هغه دا کېږي او دا کېږي خونروزي دا پلان کې وډینګئ د هغوی د خپل مقاصدو دپاره د زما استاد وړاندې چې دی نو هغه دی عراق چې دی نو هغه د خپل مقاصدو دپاره ونه والو. څومره لوی چې دی نو هغه خونریزي وکړه. افغانستان کې څومره وکړه، برما کې څومره وکړه، چیچنا کې چې دی نو هغه څومره وکړه. آیا دا چې دی نو هغه د مقاصد د انسانیت دی د خپل مقصد دپاره؟ دا خو د حیواناتو چې دی نو هغه کار دی. حیوان چې دی نو شرم خپل چې دی نو هغه د خپل مقصد دپاره څنګه وینه وی؟ نو ځکه الله وایي اولئک هم الضالون دا چې دی نو هغه ګمراه خلک دی دوی کې د سره انسانیت نشتی. بل ځکه الله پاک چې نو هغه وایي اولئک کالانعام بل هم اضل دی د ساورو په شانتي دي ساورونه چې دی نو هغه هم بدتر دي. نو ځکه الله د دغې خلکو ذم بیان کو ان الذین کفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم د دوی توبه د سره چې دی نو هغه نه قبلیږي. دوی که د ښکته ګناهونو ټولو نه توبه وباسي خو چې ایمان یې نه راوړی د ایمان نه بغیر د دوی یو شي چې نو هغه یو عمل هم دا چې نو فایده نشي ورکولی. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار الله وی هغه کسان بشکه یقینا هغه کسان چې کافر شول وماتوا وهم کفار او دی له مرګ رالو په داسې حالت کې چې دوی په دغه کفر باندې قایم والله فلن يقبل من احدهم هرگز به قبول نه کړی شي د دې کې د یو کس نه ملء الارض چې نو د مثل په مقدار د ځمکې د ډکوالي ذهبا سره زره لوفتدا به کچری هغه د دې فدیه ورکول غواړي. نو دې ځای کې وګوره دا وګوره الله رب العزت داسې جمله استعمال کړه چې دا د سره کېدی نشي. ټوله دنیا دا د سرو دا رچا کېدی نشي. دویم بیا په آخرت کې چې الله رب العزت چې دی نو هغه په خپل مکمل چې دی نو جلال سره لمن الملک اليوم الله طرف به آواز وشي چې نن ورځ د چا بادشاهي ده. نو د الله جلال به دومره سیوای په ورځو چې د چا د خولې نه به غږ هم نه خطی شي څوک به یې هم نه الله به په خپله وایي لله الواحد القهار. نو په دغه ورځ نو دا د چا کېدی نشي بالفرض و تقدیر کچرته دغه ځمکې په مقدار سوره چې د ځمکه د مشرق نه واله تر مغربه پورې جنوب نه واله تر شماله پورې چې چاته د دې حد هم نه دی معلوم. د دومره جدید دور کې دومره چې نو هغه ټکنالوژي په دور کې چې خلک په څومره سکندونو په لحاظ سره څومره رفتارونه چې دی نو هغه کېږي. خو اوس هم د دنیا د یو سر نه بل سر چا نه معلوم کړی. خلک وایي په پلان کې ځای نه مخکې توره تیاره د څوک نشي تللی، بل وایي د پلان کې ځای نه مخکې توره تیاره د دې نشي کېدی. یعنې د دنیا بله کونه چا نه معلومه کړي. الله وایي که د دغې بقدر د چا سره سره زر شي چې دا د ټولو نه قیمتي شیز دی او دې چې نو هغه دا ورکول غواړي ففدیه کې ورکول غواړي فلن يقبل من احدهم هرگز به دا چې نو هغه د دوی نه قبول نشي. نو د دې ځای نه زما استاد ایمان چې نو هغه پته ولګېدله د ادنا درجې د مسلمان ایمان چې نو څومره قیمتي دی. دله الله چې نو څومره لوی نعمت ورکړی دی. ځکه خو ویلی کېږي که نه چې که د یو سړي ته د ټولې دنیا بادشاهي میلاو شوله او د انسان ته د بنی آدم ته چې نو ایمان میلاو نه شو دا سړی چې نو هغه تاواني دی.
او که یو سړی ته چې دی نو هغه په خپې پیزار نه وي، په سرې ټوپۍ نه وي، په بدن یې جامه نه وي، د خوراک دپاره ورسره چې ډوډۍ نه وي، خو دې انسان له الله ایمان ورکړی دی، دا انسان چې دی نو هغه د دغې بادشاه نه غوره دی. ولې دله الله هغه دولت ورکړی دی چې په دغې دولت سره دی چې یو پیر هم د دا کلمه ویلي او د هر څومره ګناهونه چې دی نو هغه د دره شي، د دې په برکت به دی الله پاک چې دی نو د حق جهنم نه خلاصوي. د کم په باره کې چې الله پاک وایي فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا لو افتدی به، که دی دا ټول هر څه ورکي د ده به نه قبلولی کېږي. او د دغې مسلمان چې چا یو پیر دا کلمه ویلې ده د دغې کلمې په برکت سره به دی د دغې جهنم نه خلاصی مومي. نو آیا د ایمان په شانتي دولت چې دی نو چاله الله پاک ورکړی د دې په شانتي بل دنیا یو شی د دې مقابله دا نشي کولی. نو د دې وجې نه الله موږ له ډېر لوی چې دی نو هغه انعام را باندې کړی، خپل فضل او کرم را باندې کړی چې د ایمان دولت راته نصیب کړی، د دغې قدر وکړو. د خپل ایمان الله چې کم نعمت را کړی د دې قدر وکړو. او د دې قدر دا دی چې دغه ایمان تقاضا دا ده، د دغې کلمې تقاضا دا ده لا اله الا الله محمد رسول الله. د دې تقاضا دا ده چې موږ خپل ټول ژوند د الله د حکم تحت او د الله د پیغمبر د طریقې موافق جوړ کړو. الله دې موږ ته نصیب کړي. الله وی اولئک لهم عذاب علیم. نو د دغې خلکو دپاره چې نو عذاب دی درناک، وما لهم من ناصرین، او د دوی دپاره به څوک مددګار نه وي. وګوره بیا د ایمان څه ته موږ ته معلومه شوله. کم سړی چې ایمان راوړی نو دا تاسو بېشماره کرته دا چې نو فضایل به اورېدلي، چا چې ایمان راوړی نو دې انسان ته به د ټول نه وړاندې لوی شفاعت د الله د پیغمبر میلایږي. ورځ د قیامت چې کله ټول خلک چې نو هغه ولاړي الله په مکمل جلال کې او څوک غږ نشي کولی، حساب کتاب نه شروع کېږي، شفاعت به الله پاک د دغې مسلمان دپاره کوي، چې نو ګناهګار دپاره شفاعت، حافظ شفاعت، د عالم شفاعت، د حاجی شفاعت، دغه شان چې نو د مجاهد شفاعت. نو دا ټولو کسانو شفاعت به د دوی کوي او الله پاک به هغه قبلوي. چا سره چې ایمان نه الله وایي ما لهم من ناصرین، د دوی لپاره به هېڅوک مددګار نه وي. مقصد دا دی چې د دوی به مددګار نه وي، نه به شفارس قبلېږي د دوی په حق کې د چا، او نه به د دوی چې نو مال قبلېږي. نو د ایمان څه ته معلومه شوه چې ایمان دومره لوی نعمت دی. الله دې موږ ته په دغې ایمان باندې استقامت نصیب کړي. نو ځکه الله وایي وما لهم من ناصرین، نه به یې د هغوی چې دی نو هغه څوک مددګار و. ان الذين بشکا کسان کفرو چې کافر شول، کفر اختیار کړو بعد ایمانهم وروسته د ایمان راوړلو نه، ثم ازدادوا بیا زیات شول هغوی کفرن په کفر کې، لن تقبل توبتهم هېڅکله به قبول نه کړی شي توبه د هغوی، واولئک او هم دغه کسان هم الضالون ګمراهان دي. ان الذين بشکا کسان کفرو چې کفر اختیار کړو کافر شول، وما او مړه شول وهم کفارون په داسې حالت کې چې هغه کافران ول، فلن يقبل من احدهم نو هېڅکله به چې نو هغه قبول نه کړی شي د هغوی کې د یو کس نه، ملء الارض په مقدار د ډکوالي د ځمکې ذهبا سره زره، ولو افتدا اگر چې هغه په فدیه کې ورکول غواړي به دغه، اولئک لهم هم دا خلک دي د دوی دپاره عذاب دی علیم درناکو، وما لهم او نه به وي د هغوی دپاره من ناصرین څوک مددګار. ان الذين كفروا بشکا کسان چې کافران شول بعد ایمانهم وروسته د خپل ایمان راوړلو نه، ثم ازدادوا بیا زیات شول هغوی کفرن په کفر کې، لن تقبل توبتهم هېڅکله به قبول نه کړی شي توبه د هغوی، واولئک هم الضالون هم دغه کسان ګمراهان دي. ان الذين كفروا وماتوا وهم کفار یقینا هغه کسان چې کفر اختیار کړلو او مړه شول په داسې حالت کې چې کافرانو، فلن يقبل من احدهم نو هېڅکله به قبول نه کړی شي د هغوی کې د یو کس نه، ملء الارض په مقدار د ډکوالي د ځمکې سره ذهبا سره زره، ولو افتدا به که چېرې هغه فدیه ورکول غواړي د هغې، اولئک لهم عذاب علیم د دغې کسانو دپاره عذاب دی درناک، وما لهم من ناصرین او نه به یې د هغوی دپاره څوک مددګار.